د خیبر پښتونخوا حکومت په اوس زنانو له 100,000 روپۍ چې دي دا به ورکوي. بل دا د فری وای فای په باره کې چې دی په هغې کې به هم خبره کوو، ځکه دا دوه پروګرامونه چې دي دا د عوامو لپاره دي چې هغه د دې نه پیدا چې ده دا اوچته کړي. داسې نور پروګرامونه هم دي، په هغې باندې به هم ویډیوګانې اړو، خو د 100,000 روپو باندې هم ځان پوه کول غواړي چې کومو زنانو له به دا ورکړی کېږي. دغه شانتې د فری وای فای چې دی د هغې شروعات چې دي هغه به اوس هم وشي، ځکه د دې اعلان چې دی دا په تېر شوي بجټ کې چې دی په هغې کې شو، خو په هغې کې ولې روپۍ نه ایستې شوي. د هغې نه وروسته چې دی اعلان د دې شو، اوس چې دی په دې کې ولې روپۍ ایستلې دي، نو تاسو ته به اوس فری وای فای چې ده دا به تاسو ته میلاویږي. لکه کومو کسانو سره چې انټرنیټ نه وي هغو ته به فری وای فای چې ده دا میلاویږي. خو حالن ساعت چې دی دا په پېښور کې دا پروګرام چې دی دا شروع کېږي، چې کوم ځای کې د عوامو ځایونه دي په هغې کې به دا شروع کېږي. داسې نه چې په ټول کې کوم ځای کې لکه د بسونو سټینډ دي دغه شانتې یا نور عوامي کوم ځایونه چې دي، نو په هغه ځایونو کې چې دی تاسو ته به فری وای فای چې دی دا به د خیبر پښتونخوا حکومت د طرفه چې دی تاسو ته میلاویږي، او د هغې نه تاسو پیدا چې دا اوچتولی شئ. خو په هغې کې احتیاط چې دی دا هم لازم دی، خو نه تاسو د دغه وای فای نه چې دی بچت پیدا چې دا اوچتولی شئ. دغه شانتې یو بل پروګرام دی چې د هغې نه زنانه چې دي دا پیدا اوچتولی شي، او غریب خلک چې دی هغه د دې نه پیدا چې دا اوچتولی شي، او په دې پروګرام ځان له پوه کېده چې دی دا هم پکار دی چې سبا ورځې تاسو ته په دې کې څه مشکله چې دا رانه شي. ځکه ځینې کسان چې دی بیا وایي حکومت چې دی دا شی نه ورکوي، نو دوی په خبره باندې چې دی په دې باندې نه پوه، نو چې په خبره باندې تاسو چې دی په دې باندې پوه وئ، ځکه چې هغه به زنانو له 100,000 روپۍ ورکوي. خو کومې زنانه له به ورکوي چې د کومې زنانه ماشوم وشي، نو دا ماشوم په سر چې دی هغه ته به 100,000 روپۍ میلاویږي. لکه یو ماشوم وشو نو هغه ته به 100,000 روپۍ میلاویږي، د یو ماشوم په سر به ورته 100,000 میلاویږي. دغه شان دویم ماشوم و، لکه دوه ماشومانو، د هغه دوو ماشومانو په سر چې دی یو په سر به ورته 100,000 میلاویږي، د بل په سر باندې چې دی هغو ته به 100,000 روپۍ میلاویږي. دا به هغه زنانو ته میلاویږي چې د کومو زنانو په اولنۍ پیره دوه زامن وشي، لکه یو اولنی زوی وشي، بیا دغه شانتې که بل زوی وشي، هغه زنانو ته میلاویږي. داسې به نه چې هرې زنانه ته میلاویږي. لکه اوس د یوې زنانه دوه زامن دوه بچي شوي دي او درېیمې کېږي، هغه زنانو ته چې دی دا به نه میلاویږي. د کومو زنانو چې نه شي په اولنۍ پیره یو زوی وشي، بیا یې دویم بچی وشي، هغه زنانو ته چې دی دا روپۍ به میلاویږي. نو ما وایي چې تاسو په صفا صفا پوه کړم، داسې نه چې سبا ورځې بیا هر یو زنانه وایي چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي. نو د یو ماشوم په سر باندې چې دی تاسو ته به 100,000 روپۍ چې دی دا میلاویږي. نو دا پروګرام چې دی دا هم د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی دا شروع کړی دی، نو تاسو د دې نه پیدا اوچتولی شئ. که کومو کسانو ته پته نه وي، د دې ویډیو په تر باندې به خبر شي چې دا په هسپتالونو کې چې دی بیا به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. اوس حالن ساعت چې دی هغو له په دې بجټ کې روپۍ ایستلې دي، او په یو څو ورځو کې چې دی دغه پروګرام به شروع شي، خو د هغه زنانو پورې چې اولني دوه بچي وي. په دې لاول بیا ځان پوه کوئ چې اولني دوه بچي داسې نه چې درېیم څلورم داسې پیدا کېږي، نو د هغو نه خو چې اولني دوه بچي وي، نو په هغې کې په دغه کې خو دا لیکلي دي. که وروسته پکې بیا څه بدلي راولي، نو هغه جدا خبره ده.